نن به ډسکشن کوو په اپورک باندې. اپورک پروفایل موږ سٹارټ کړو، ډېر حده پورې هغه موږ کمپلیټ کړو. نن به ډسکشن کوو چې موږ به جاب څنګه ګورو او هغې ته به اپلای څنګه کوو، پروپوزلز، کنیکټ څه ته وایي، کلاینټ به څنګه جج کوو. نو دا ټولې خبرې به نن ډسکس کوو. دا اوس جابس دی، دلته لیکلي دي چې پوسټډ 1 hour ago. دا جاب چې کوم دی 1 غنټه مخکې پوسټ شوی دی. کو دلته موږ وګورو نو دلته وایي چې پروپوزلز 5 to 10، مطلب دا چې دې جاب باندې 5 to 10 پروپوزلز د باندې سبمټ شوي دي آلریډي. دلته موږ ته د کلاینټ باره کې ډیټیلز راکوي چې پیمنټ میتھډ د دې کلاینټ چې کوم دی هغه ویریفاید دی او $200+ د سپینډ کړی دی او دا د یونایټډ سټیټس دی. نو اوس جنرال خبره موږ دا کوو چې د یونایټډ سټیټس یا د بهر ملکونو چې کوم کلاینټس دي هغه زیاتره ښي، پیسو کې هم ښي، خاص کر د یونایټډ سټیټس. نور دا دنیا را دی کې هر رنګه خلک شته، ښه خلک په هر ځای کې شته، بد خلک هم په هر ځای کې شته. خو موږ به یو خپل ازمپشنز، موږ به یو خپل تیاری به موږ داسې کوو چې موږ به د خپل طرف نه پوره کوشش کوو چې یاره د موږ واسطه صحیح سړي سره راشي. اوس زه دا جاب انالایز کوم. اول به دې کې زه څه ګورم؟ اول خو زه دا ګورم چې دا جاب پوسټ شوی کله دی. لکه اوس د دې 1 غنټه وشوه، بیا دلته زه پروپوزلز به چک کوم چې یاره ډېر دي پې لږ پې جمع شوي، کو ډېر پې جمع شوي. بیا ممکنه چانس دا دی چې هغه چا سره نیګوسیشنز آلریډي سټارټ کړي. خیر دا خبرې به موږ ذهن کې ساتو. او زه اوس دا جاب کولاوم، دې باندې زه ډایرکټ هم کلیک کولی شم یا نیو ټیب کې زه ځان ته کولاوم. دا جاب ما ته کولاو شو، صحیح شو. دلته دا د جاب سمری ده، د تاسو څه پکار دي. دا به اوس موږ انالایز کوو. د فکس پرایس والا جاب دی چې تاسو له به $10 درکوم، دا اوس دغه کړی دی. او دلته د ایکسپیرینس لیول شو کړی دی چې زما I am looking for a mix of experience and value. Intermediate level چې کوم فریلانسري نو مطلب کو ډېر ایکسپرټ ویم نه نو هغه به هم چلی. دلته وایي چې پروجیکټ ټایپ کې آن ګوینګ پروجیکټ وایي دا سکلز اینډ ایکسپرټیز چې کوم دته پکار دي دلته منشن کړي دي. دا اوس وګورئ، دا ایکټیویټي آن دیس جاب صحیح شو. پروپوزلز 5 to 10 پروپوزل پې سبمټ شوي دي. لاست ویو بای کلاینټ چې کوم دی نو دا 47 منټس اګو، 47 منټ مخکې چې کوم دی لاست د کلاینټ چې کوم دی دا پروپوزل ویو کړی دی. او هایر ون یو کس یې بیا هایر کړی دی، صحیح شو. دا انټرویوینګ کې د کو چا سره نیګوسیشن سټارټي نو هغه به انټرویوینګ کې راځي. او انوایټ سینډ هغه دي کوم انوایټس چې کله ته جاب پوسټ کوو نو اپورک ورته د خپل طرفه دته یو څو فریلانسر سجیسټ کړي چې یاره دا کسان دي، دا ستا چې کوم جاب دی دې ریلیټډ دا کسان دي، دې ته انوایټس لیږل غواړي. او که نو هغه د هغې ځای نه سلیکټ کړي نو هغوی ته اټومیټیکلي انوایټ لاړ شي هغې فریلانسرز ته. او کو سینډ نه کړي نو بیا دلته به دا موږ ته 0 ښیي. او ان انسرډ انوایټس کو د چاته انوایټس لیږلي او هغه والا بیا جواب ورکړي هغې فریلانسر نو هغه به دې کې بیا موږ ته ښیي. کو ان انسرډي 0 وي نو مطلب دا چې چا پې ولا جواب نه ورکړی، کو نه 1 2 3 دا دلته انوایټ سینډ کړي او هغې کې چا ریپلای ورکړي هغه موږ دلته ښیي چې یو د یا 2 کسان دغه کړي دي. اوس دا موږ ته د کلاینټ هسټري ښیي. د کلاینټ هسټري چې کوم دی نو د مخکې دا جابس پوسټ کړي دي او دا فریلانسر له ریویو ورکړی را. دا فریلانسر چې کوم دی نو دته ریویو ورکړی را او 2 فریلانسر د بیا د فریلانسر ته دا ریویو ورکړی را. نو ګوره دلې هم 5 star ریویو ورکړی را او کوم چې دا کلاینټ دی هغه له هم د کس چې کوم دی 5 star ریویو ورکړی را. بیا دا بل جاب بیا پوسټ کړی دی نو دا فریلانسر چې کوم دی دا دته ریویو کړی را او 2 فریلانسر دا بیا د کس دی فریلانسر ته ریویو ورکړی را.
دلته پرایسز هم ښیي چې دونه پرایس کار یې کړی دی. ښه دلته به اوس موږ راشو about the client کې خو دلته اول موږ څه ناسې ډیټیلز دغه چې پیمنټ میتھډ یې ویریفایډ دی، د 200 نه زیات سپینډ کړی دی او د یونایټډ سټیټس دی. صحیح شو. نو دلته دا ټول پیمنټ میتھډ یې ویریفایډ دی، فون نمبر یې هم ویریفایډ دی. ښه دلته اوس موږ ته د کلاینټ اوورال هسټري ښیي چې دلته ټوټل 20 ریویوز ورته میلاو شوي دي او 21 چې کوم دی نو دلته 5 سټار ریویوز میلاو شوي دي. دې نه څه ظاهرېږي موږ ته؟ دې نه دا ظاهرېږي موږ ته چې دا کلاینټ ریویوز لحاظ سره ښه مطلب چې دله کم فریلانسرز ریویوز ورکړي دي ته چې کله پروجیکټ وکړې اپ ورک باندې نو تا سره چانس شته چې ته کلاینټ له ریویو ورکړي او کلاینټ هم تا له ریویو درکولی شي. نو دواړو طرفو ته نو دې کلاینټ له چې خلکو کوم ریویوز ورکړي دي نو هغه ټوټل 5 سټار د 20 ریویوز یې ولې ورکړي دي، مطلب چې ښه کلاینټ دی. صحیح شو. جاهو والا نه دی. نو یو خو دا انسایټ په موږ نظر کې ساتو. بل دا یونایټډ سټیټس دا غځای ښیي. بل دا انسایټ هم امپورټنټ دی چې دا ټوټل 13 جابس چې کوم دی اوسه پورې د پوسټ کړي دي د کلاینټ نو او د 85% هایر ریټ دی. مطلب چې په دې 13 کې د په 10 چې 13 جابس د پوسټ کړي دي نو په 10 یا په 11 کسانو د هایر کړي هم دي په هغه جابس باندې. دا نه چې په جاب پوسټ کې او بس دې ته پوسټ نه کوي. نو د دې نه هم موږ د کلاینټ هایر ریټ په موږ چیک کوو چې یاره څه پوزیشن کې هایرینګ کوي که نه کوي. بیا دې د ټوټل سپینډ راځي، ټوټل 22 هایرز د کړي دي. صحیح شو. او هغې کې 2 اوس ایکټیو دي. ټوټل اوورال چې د څونه هایرینګ کړي دي هغه 22 کسان د هایر کړي دي او 2 دې وخت سره ایکټیو دي، مطلب چې 2 کسانو سره د کنټریکټ اوس ایکټیو دی. نو دا انسایټس دي. دا به موږ د جاب نه مخکې جاب ته چې کله موږ اپلای کوو نو دا انسایټس په ګورو د کلاینټس. د دې نه موږ ته د کلاینټ باره کې هم معلومات راځي او موږ ته پته لګي چې یاره دا کلاینټ صحیح دی او ناسې ګپ لګي. بیا دلته راځي چې ریکوایر کنیکټس. اوس دی وایي چې دې جاب ته کو چېرې ته اپلای کې نو ستا نه به موږ 8 کنیکټس کټ کوو. کنیکټس څه ته وایي؟ اوس کنیکټس د اپ ورک کرنسي را. صحیح شو. د اپ ورک پیسې لري. دا اپ ورک ورته کنیکټس وایي. اپ ورک چې کله ته پروفایل جوړ کړي تاله 10 کنیکټس پر منت درکوي. نو دا کنیکټس هغه تاله درکوي او د دې کنیکټس په بیس باندې به ته جابس ته اپلای کوې. ته چې کله جاب ته اپلای کوې نو دا کنیکټس په تا نه کټ کېږي. یو جاب د 6 نه واله تر د 17-18 یا 16 کنیکټس پورې دا جاب ته چې اپلای کوي دا کنیکټس وایي. هغه جاب باندې ډیپینډ کوي چې څنګه قسم جاب دی او دا پر خپل الګوریتم دی. بس د هغې مناسبت سره هغه نه کنیکټس ریکوایر وي هغه جاب ته د اپلای دپاره. ښه نو دا کنیکټس چې کوم دی نو دا موږ بیا اخلو چې موږ سره ني نو دا موږ بیا اخلو د اپ ورک نه او دا خو ښکلې ګران دي. ها دا کنیکټس خو ښکلې ګران دي. نو دا کنیکټس به چې کوم دی موږ ډېر سوچ سمجھ سره داسې نه چې بس هر یو جاب ته به اپلای کې. ښه یو بله خبره دلته چې کوم ریویوز سیکشن دی نو کله چې موږ فار ایگزامپل دې جاب ته اوس زه اپلای کوم دلته ماته د کلاینټ نوم نه شو کېږي. د هغه ډیټیل راته شو کوي خو د هغه نوم ماته نه شو کوي. نو د هغې دپاره به زه څه چل کوم چې کله زه دا جاب کولو کوم که نه دلته لاسټ کې به راشم دلته چې چا کوم ریویوز ورکړي دي کوم فریلانسرز چې دلته ریویو ورکړي دي نو هغه فریلانسرز ته د نوم ښکاري. کله اوس خو زه پروپوزل جمع کوم دی ما سره کنیکټ نه دی نو ما ته د نوم نه ښیي. خو که چېرې ته د ما دا پروپوزل ده وکړه او د ما ته میسج وکړ نو د نوم به ما ته بیا راځي. د نوم به ما ته شو کېږي چې دا نوم دی د دې کلاینټ. صحیح شو. نو د دغه نوم معلومولو دپاره موږ دا ریویوز عموم چیک کولی شو چې یاره د دې کلاینټ څه نوم دی او ته ورته بیا پروپوزل کې ولیکې چې هیلو پلانکي نوم د نوم نه ورته ته دغه وکړې نو دا ته چې یو کس ته نوم والې او خبره ورته کوې نو د هغه لږ اټینشن سیوا کېږي. نو دې ته به هم خیال کوو د کلاینټ نوم به پیدا کوو د دې ځای نه
دله چې کوم کلاینټس ریویوز ورکړي دي اکثر په دې ریویوز کې هغوی نوم منشن کړي دا وګوره دلته دا ده چې دا ړومبی کوم جاب ماته شو کوي د فریلانسر ورته ویلي چې تھینکس مایک صحیح شو نو د ده نوم چې کوم دی نو دا مایک دی دا وګوره دی یو فریلانسر ورته عموم ریویو کې لیکي اټ واز ګریټ ایکسپیرینس ورکینګ وذ مایک نو د دې کلاینټ نوم چې کوم دی نو هغه دی مایک دا خو جنرال یو څو خبرې وې که نه چې دا به موږ د جاب نه مخکې اپلای کوو اوس به تاسو وایئ چې موږ د کلاینټ باره کې دا معلومات ولې کوو چې د جاب هسټري وګوره د ده وګوره د ده وګوره ګوره د دې شاته ډفرنټ ریزنز کیدی شي یو ریزن خو دا چې لکه موږ دا پته لګول غواړو چې یاره دا کلاینټ چې کوم دی نو څنګه قسم دی اوس داسې نه جاخې مار کلاینټ دی صحیح د چا کار کې جاخې کوي صحیح ده او هغه سره تا کار ستا ړومبی پروجیکټس یو هغه سره تا کار سټارټ کړ نو هغه خو تاله چې کوم دی اول به درله ښه زلو چي او بیا به درته اخره کې یو بیډ ریویو خو مدیداره درکړي نو پروفایل به دې ډاون شي مطلب چې اوس ستا ړومبی پروفایل دی نوې پروفایل دی ریویوز هم پې نشته هغه تاله بیډ ریویو درکړه نو دا بیډ ریویو څنګه چې ته د کلاینټ باره کې ریسرچ کوې داسې کلاینټ عموم د ستا جاب سکسس سکور ته ګوري او ستا ریویوز ته ګوري چې یاره پریویس خلک د ده باره کې څه وایي نو د دې وجه چې کوم دی نو موږ د داسې کلاینټ نه ځان ساتو چې یاره د هغه ریکارډ ښه نه ځکه که چېرې خدای مکه هغه موږ له غلطه ریویو راکړه نو موږ ته به مشکلات بیا ډېر پیدا کېږي نو د کلاینټ باره کې معلومات امپورټنټ دي دا به موږ خپل معلومات پکو د کلاینټ بله خبره دا چې کلاینټ چې کوم دی نو زیاتره خلک څوک سکیمز کوي مطلب خپل ایپس ته باندې پروموټ کوي کډ وډ کارونه د باندې کوي مطلب مختلف قسم سکیمز دي ته سوچ هم نشي کولی دونه سکیمز دي جاب په پوسټ کې خلک ورته اپلای وکړي او هغې نه بیا کسان روچتوي او هغه څه چې لیکلي هغه کار هم نیسه بل څه کار د باندې کوي نو د دغې شي نه د بچ کېدو دپاره عموم موږ د کلاینټ ویریفای کوو چې یاره کلاینټ چې کوم دی نو صحیح دی او که نه دی کوم کار چې پوسټ کړی دی هغه په خلکو کوي هم او که نه هغه موږ ته څه نه پته لګي هغه موږ ته د هغه د پاسټ چې کوم جابس دي د هغې نه به موږ ته پته لګي د هغه چې کوم هسټري ده نو د هغې نه موږ ته پته لګي اوس راځو دلته اوس چې موږ پروپوزل څنګه سبمیټ کوو او جاب به موږ څنګه ریډ کوو ګوره د اوس سمري لیکلی ده که نه We are seeking a result-oriented Amazon seller central expert to join our team and help drive our brand's growth. دا اوس seller central expert پکار دی چې زموږ د برانډ په growth کې چې کوم دی نو هغه موږ ته دی help وکړي صحیح شو The ideal candidate has proven track record of managing and selling and scaling Amazon operations from PPC and keyword research to listing optimization and performance analysis. So وی زموږ آیډیل کینډیډیټ هغه دی چې د هغه پریویس ریکارډ وي د څه چې هغه سیلر سینټرل چې کوم اپریشنز دي هغه مخکې کړي مطلب چې چا سره مخکې کار کړي او د هغه ریکارډ وي چې یاره هغه دا ریکارډ موجود وي چې لکه هغه پریویسلی کار کړی دی او خلکو نور خلکو له هیلپ کړي چې یاره هغه د هغه اکاونټس چې کوم دی هغه یې ګرو کړي وي from PPC and keyword research to listing optimization and performance metrics چې PPC باندې کار کړي keyword research listing optimization په دې ټولر سره باندې کار کړي key responsibilities اوس وایي چې key responsibilities به دستاسي Amazon PPC management ګوره دې تا نه key responsibility مین کار دې تا نه غواړي چې Amazon PPC management پکې پلان هغه کې بیا سبا کې پلان به جوړه launch and optimize PPC campaigns to maximize ROI and maintain target ACOS. Amazon PPC management کې دیتا نه سب غواړي لانچ تر نه غواړي صحیح شو چې کیمپین به لانچ کې یا زه نوی پروډکټ لانچ کوم هغې له به پلان جوړی صحیح شو کوم چې PPC کیمپینز دي هغه به اپټیمایز کې څنګه به د څه په بیس پې اپټیمایز کې زما فوکس وي چې کوم دی هغه په ACOS باندې صحیح شو چې زما کم اکوز وي چې هغه
مینټین ساتل کیږي. نو د دې نه ظاهریږي دا چې دا کلاینټ چې کوم دی نو دا اکوس کانشیس دی. اکوس کانشیس مطلب دا چې د ټولرسو په په مین فوکس چې کوم دی په اکوس باندې دی. نو دی به اوس ته ډیل کې هم دغه شان ګوره دا د دې کوم دا سمري چې د لیکلې را د دې نه موږ چې کوم دی نو او د خپل پوینټس روباسو چې یاره او د کلاینټ د مینټالیټي پته لرو ځان ته چې دا کلاینټ څنګه دی د معنی څه غواړي نو د دې مطابق به درته بیا د proposal لیکم. ها keyword research perform comprehensive keyword analysis to uncover high performing relevant and profitable search term. keyword research درنه غواړي. listing optimization درنه غواړي. create and refine SEO optimized product listing that boost visibility, traffic and conversion rates. listing optimization درنه غواړي. requirements کې درنه بیا څه غواړي. ګوره دلته اوس د خپل درې مین پرپزز چې کوم دی نو د تا ته بیان کړل چې زما پی پی سی مینجمنټ پکار دی, کیورډ ریسرچ مې پکار دی او لسټینګ اپټیمایزیشن مې پکار دی. او ریکوایرمنټس پروون ایکسپیرینس مینیجینګ هماغه ریکوایرمنټ ته چې د ایکسپیرینس وي, strong knowledge of Amazon SEO ranking algorithm and advertising strategies. مطلب چې strong knowledge چې کوم دی د Amazon SEO باره کې پکار چې Amazon باندې search engine optimization څنګه کیږي, ranking شاته څه فیکټرز دي او د advertising چې کوم strategies دي د هغې باره کې strong knowledge پکار دی دته. excellent written and verbal communication skills in English. صحیح شو. کوم چې سکلز د پکار دي هغه د انګلیش کمیونیکیشن اینڈ وربل دواړه صحیح شو. لکه مطلب سپوکن اینڈ ریټن انګلیش چې دواړه یې ښه وي. highly organized, detail focused and able to meet deadline consistently. مطلب چې په کار باندې کوم چې ډیډلاین دي هغه پوره کوي چې لکه مطلب تا ته ووایي چې دا کار نه ما 2 ورځو کې پکار دی نو چې 2 ورځو کې هغه کار برابري consistently. why join us ته موږ ولې join کې نو دی اوس وایي د خپل ځان باره کې وایي چې this is a long term opportunity for a motivated professional who's passionate about scaling brands on Amazon. if you have the expertise, strategic mindset and drive to deliver measurable results, we would love to hear from you. Hey, so they were the long term opportunity ko ta passionate about the Amazon scaling baraki no dasta da par yo opportunity ra che taman join ki or long term opportunity ra ha deliverables de batana gwadi so manage Amazon seller central account, optimize product listing, handle inventory management, monitor sales performance, implement SEO strategies. صحیح شو. دا deliverables به دې تا نه غواړي مطلب چې دا کارونه به دې تا نه غواړي او د دې پروجیکټ پرایس چې کوم دی هغه $10 دی. اوس $10 چې کوم دی نو دا کم دی خو دا مخکې نیګوسیشنز کې به بیا پته لګي چې د اصل بجټ چې کوم دی څونه دی. اوس په دې جاب باندې آلریډي د یو کس هایر کړی دی. صحیح شو. نو داسې جاب باندې بیا موږ اپلای نه کوو چې لکه اوس کسې په کار و کسې هایر که خبره ختمه کړه نو دا شی به هم موږ ځکه ګورو. خو اوس چونکې دا موږ دونه وکړو د باندې اوس د تاسو ته پروپوزل سبمیټ کول خیم چې یاره د باندې به موږ پروپوزل څنګه سبمیټ کوو نو منې کار خو موږ هغه خپل ویریفیکیشنز وکړل چې یاره کلاینټ د کوم ځای دی څنګه دی پریویس هسټري یې څه وایي. صحیح شو. هغه خو موږ برابر کړ نوم هم را پیدا کړ مایک نوم یې دی. اوس بیا موږ دلته چې کوم پروجیکټ دی مطلب دلته چې کوم جاب ډیټیلز دی هغه موږ سټډي کړل. هغې کې موږ ځان ته پوینټس راویستل. پوینټس هم څه راویستل چې یو خو د دې کلاینټ چې کوم دی دا اکوس کانشیس دی د اکوس باندې کار کول دی غواړي چې د اکوس څه وي. بله خبره دا چې پی پی سی مینجمنټ کې دغه راځي. پی پی سی مینجمنټ یې پکار دی, کیورډ ریسرچ یې پکار دی او لسټینګ اپټیمایزیشن باندې د فوکس دا 3 شیزونه لري چې په دې باندې فوکس کړی دی. نو موږ به ته اوس په خپل پروپوزل کې په دې 3 شیزونو باندې فوکس کوو او د دې چې دا کوم پرابلمز د دې سلیوشنز به موږ دله ورکوو. صحیح ده. موږ به ټرای کوو چې په دغه شیزونو باندې لکه اوس کیورډ ریسرچ باندې زه تا څنګه کوم, پی پی سی مینجمنټ بدله څنګه کوم, لسټینګ بدله څنګه اپټیمایز کوم. صحیح شو. نو
دغه خبرې به اوس دلته موږ کوو. نو زه به دلته اپلای نو باندې کلیک کړم. دې باندې هم دلته وایي چې دس پروپوزل ریکوایرز ایټ کنیکټس په ویستانه موږ کټ کوو او دلته بیا ماته وایي چې لکه ما سره به 87 کنیکټس پاتې شي کو زه دې جاب ته اپلای وکړم. دا همغه جاب ډیټیلز دي. هاو ډو یو وانټ ټو بی پیډ. اوس ته چې کله دلته کار کوې نو تا ته وایي چې لکه یاره ته څنګه غواړې چې تا ته موږ څنګه پیسې تا ته کله میلاویږي یا ته دا جاب څنګه کول غواړې. نو هغې کې موږ سره دا چونکې فکسډ جاب دی آورلی نه دی فکس جاب ما تاسو ته ویلو دا موږ کار وکړو لمسم خبرې چې یاره دا زما کار دا به راله څونه کېږي. آورلی کې موږ داسې وي چې هغه موږ هاورلی بیس باندې کوو مطلب ته به تا نه د ګنټې چې زه ګنټه کار کوم ماله به د هغې پیسې اثر پیسې راکړي. نو دا دوه ټایپس دي. اوس آورلی کې خو موږ بس صرف سمپلی خپل پر آور ریٹ ډیفاین کو چې یاره د به تا نه دونه پر آور پیسې اخلم. صحیح شو. اوس تا $5 اخلي بس ته 1 غنټه کار کې $5 به تا ته راځي. اوس دې کې چې کوم دی بیا فکسډ پرایس کې بیا موږ سره یو بای پروجیکټ دی او یو دی بای مایل سټونز دی. صحیح شو. بای مایل سټونز څه ته وایي؟ اوس تا یو مکمل غټ پروجیکټ دی هغه پیسز کې ډیوایډ کې چې یاره دونه کار بدل پړم بی مایل سټون کې وکم دونه بدل یو کم او دونه بدل اخري کې وکم ارسومره مایل سټونز ته جوړول شي. لکه اوس په دا کار موږ مایل سټونز کې ډیوایډ کو. صحیح شو. دا کار موږ داسې مایل سټونز کې ډیوایډ کولی شو چې لکه د اوس په د دې کلاینټ اوس په کار د کیورډ ریسرچ PPC مینجمنټ او لیسټینګ اپټیمایزیشن. اوس ته ته ویلی شي چې یاره زه به تاله اول لیسټینګ اپټیمایزیشن به درله وکړم تا ته به ټول رپورټ در سینډ کړم. صحیح شو. دا زموږ یو مایل سټون شو چې کله زه دا کار وکړم ته به ماله د لیسټینګ اپټیمایزیشن چې کومې پیسې دي هغه به ته ماله راکړي. لکه اوس د دې جاب چې کوم دی نو $10 بجټ دی دا اور نو لیسټینګ اپټیمایزیشن به زه تا نه $3 چارج کړم. بیا چې زه کیورډ ریسرچ تاله وکړم هغه به زما دویم مایل سټون وي. هغه به زما دویم مایل سټون وي. د کیورډ ریسرچ به زه تا نه بیا فار ایگزامپل $3 د کیورډ ریسرچ ته دا به ته ماله راکړي. او زه به تاله PPC کیمپینز چې کوم دی نو دا به زه تاله جوړ کړم. صحیح شو. پلان به درله جوړ کړم چې یاره دا به موږ څنګه کیمپینز به موږ جوړو تا ته به پلان هم ووایم او کیمپینز به درله هم جوړ کړم. دا د موږ دریم مایل سټون شو. دا ما هسې تاسو له اگزامپل درکړه که نه چې دا موږ مایل سټون په بیس باندې هم ډیوایډ کولی شو او زیاتره خلک چې کوم دی نو مایل سټون پریفر کوي هم. نو دا د مایل سټون هغې کې به تاله چې یو کله ته مایل سټون کمپلیټ کې تا ته به د هغې مایل سټون پیسې راځي او بل مایل سټون به بیا کلاینټ اکټیویټ کوي نو ته بیا په هغې باندې کار شروع کوې چې کله ته هغه کمپلیټ کړي نو تا ته به د هغې پیسې هم کلاینټ اپروف کړي هغه هم درته راشي نو بیا به ته دریم مایل سټون دغه شان. او یو وي بای پروجیکټ. بای پروجیکټ څه مطلب؟ بای پروجیکټ دا چې اوس دا ټول کار دا به درله ته په یو ځای وکړم او ته ماله د هغې نه بس ټولې پیسې راکړې بس دې کې دا دغه دی. نو دلته تا ته وایي چې ته بای مایل سټون کول غواړې او که بای پروجیکټ کول غواړې. اوس دلته ما ته وایي چې ته ما ورته وویل چې یاره زه بای پروجیکټ کول غواړم بیډ وي ته کې دا مطلب چې ده خو $10 بجټ یې لري. اوس ته ورته څومره آفر کوې چې یاره ته یې په 100 باندې نو هغه اوس ستا خوښه ده. نو ستا خوښه ده که اوس ته وایي چې یاره دا خو $50 کار دی او زه به یې په 50 باندې کوم نو دلته ورته 50 ولیکه هغې کې څه مسله نشته. خو چونکې بجټ د ته $10 دی زه به ورته فلحال دلته هم $10 ولیکم. کیدای شي چې دا بجټ ته هسې فرضیه جوړي او بیا وروستو تا سره نیګوسیشنز کوي بجټ د ده بدلي. نو هماغه $10 ما دلته پرېښوده. ښه دلته وایي چې 10% فریلانسر سروس فی دا $10 دی. په دې کې به 10% 100 کیټګریز کې داسې چې لکه څه جابس داسې چې هغې باندې 10% فیس اپ ورک کټ کوي او څه داسې چې هغې باندې 15% فیس اپ ورک کټ کوي. مخکې به 20% و بیا 10% ته راوسته اوس 10 او 15 ته شو ډیوایډ یې چې څه جابس به داسې چې په هغې باندې به 10% فیس کټ کېږي او څه دغه داسې چې هغې باندې به 15% فیس کټ کېږي. فایور کې چې کوم دی د وخت سره بس 20% دی. فار ایگزامپل ستا د $100 پروجیکټ دی نو $100 کې به $10 چې کوم دی هغه به فایور ته ځي باقي 80 به تا ته راځي. اوس دلته زموږ فیس چې کوم دی 10% دی په دې جاب باندې نو $10 دی نو په دې 10 کې به 9
ډالر چې کوم دی دا ما ته راځي او دا $1 به اپ ورکړي. اوس کو دا پروجیکټ زما د $100 نو بیا به د 10% د حساب سره به $90 به چې کوم دی ما ته راځي او $10 به چې کوم دی نو هغه به اپ ورته ځي. دا به هغوی ستانه فیس اخلي دا اپورک پلیټفارم د یوز کولو او د دې ټول سروسز په بدله کې. ها how long this will this project take. دا پروجیکټ په ویتا نه څونه وخت اخلي. تو وایي چې د څونه وخت پروجیکټ دی هغه ورته سلیکټ کړه more than 6 weeks 3 to 6 months 1 to 3 months یا less than a month. دلته ضروري نه را بس ته ولیکه چې 1 to 3 months یا ته less than a month هم دغه کولی شي. اوس چونکې د ویلي چې آن ګوینګ پروجیکټ دی نو هغې کې کو ته 1 to 3 months عموم سجیټ کړو سو دغه نشته. ها ایډیشنل ډیټیلز اوس دې ما ته و چې ته کور لیټر ولیکه. دلته به اوس زه کلاینټ کنوینس کوم چې یاره زه به تاله دا کار څنګه کوم. نو دلته خو لومبی سټارټ به زه د هغه د نوم نه واخلم. صحیح شو چې د هغه نوم ما پیدا کړی نو هیلو مایک مې ورته ولیکه. اوس به دلته زه ما چې کوم پوینټ ځان ته راویستي دي چې د څه څه پکار دي چې کوم جاب ډسکرپشن ما یوز کړی دی هغې مطابق به اوس زه دله جواب ورکوم. نو هغه ته ستا سکلز پورې ده. صحیح شو چې ستا څونه سکل پولي او څونه ستا کمیونیکیشن سکلز څونه ښه دي. نو چې څونه ښه ته پروپوزل لیکلی شي ستا رایټنګ څونه ښه وي مطلب کنوینسنګلی ته لیکل کولی شي نو هغه نه به ستا دپاره اخیستو. څونه چې ستا کمیونیکیشن سکلز برابر وي هغه نه به ستا چانسز جوړېږي چې یاره ته دا کلاینټ چې کوم دی دا ته کنوینس کړي. زه تاسو ته هسې جنرل یو خبره کومه چې دا به موږ څنګه لیکو که نه د دې کور لیټر په باره کې. نو اول خو ما تاسو ته دغه وکړه چې یاره موږ به د دې کس نوم پیدا کړو. صحیح شو نوم د پیدا که دا یو ښه امپیکټ ورځي. بله خبره دا ده چې اوس دا کوم کار غوستی دی ډیفینټلی چې دا تاله درځي چې نه درځېدلی نو بیا خو سوال نه پیدا کېږي چې د تاله په کار هم دی چې ته بیا هسې بېسه جابس ته اپلای نه کړې. نو دویمه خبره کې دا راغله چې تاله دا کار درځي ته څونه پوهېږي په دې سکل باندې ستا څونه کامپیټنس دی څونه مهارت دی پې ستا. نو هغه حساب سره به ته دا کلاینټ کنوینس کړې چې یاره زه به تاله کیورډ ریسرچ به درله داسې وکړم یا ما مینول شیټس ډیولپ کړي دي یا یو پراپر سټریټجي ورله جوړه کړي چې یاره زه به اول ستا لسټ زه به اول کیورډ ریسرچ وکړم بیا به لسټینګ اپټیمایزیشن باندې کار وکړم د هغې نه پس به بیا زه کو چېرې ستاسو د اکاونټ مخکې کیمپینز دي د هغې آډټ به درله وکړم. صحیح شو نو د هغې نه پس د آډټ نه به موږ ته چې کوم دی پروز اینډ کونز به موږ ته راوځي چې یاره زموږ اکاونټ کوم ځای کې ښه روان دی کوم ځای کې ښه نه دی روان. موږ به ټرای کوو چې دا کوم ویسټ زموږ دا بجټ چې کوم دی کوم ځای کې ویسټ کېږي نو هغې ځای کې به هغه به څنګه روکاو کوو موږ د هغې ډیټیل به وله ورکړي چې یاره هغه به موږ بند کړو یا به هغه به موږ بند کړو یا به هغه موږ اپټیمایز کړو. صحیح شو نو دا خو ستا سکلز پورې ده چې ستا سکل څونه پالش دی او ته څونه قابل یې په خپل سکل باندې نو دا ډیټیل خو به ورله عموم ورکړي. یو بل ټپ ته لکه دا در کوم چې لکه ته اوس دا ټولې خبرې دغه کې هغې نه پس چې کوم دی ته لکه ته ورته وایې چې یاره زه به تاله فار ایګزامپل آډټ به درله زه فری وکړم دا څه بونس د اټریکشن لپاره ته څه دغه ورکوه چې یاره دا زه تاله ایز ا بونس در کوم چې یاره دا کار به درله پکې زه فری وکړم. د دې ټولو خبرو به موږ خیال ساتو او د کلاینټ ته به بیا موږ څه کوو ته به بیا موږ پروپوزل به ته بیا موږ سبمیټ کوو هغه ته اوس چې دغه لیکم ډېر وخت به پې لګي. نو فار ایګزامپل دلته ما چې کوم دی نو پروپوزل ما ولیکه. صحیح شو اټیچ فایلز کې ته هغه ته څه فایلز لیږل غواړې ایز ا سامپل په طور باندې لکه مطلب چې اوس ستا د آډټ شیټ دی یا ستا د لسټینګ اپټیمایزیشن شیټس وغیره دي هر قسمه هغه ته خپله پورټفولیو ورته سینډ کول غواړې هر څه ورته سینډ کول غواړې نو هغه ته دلته فایلز کې اټیچ کولی شي. ها ایډ ان اپورک جاب اوس کو ستا یو پریویس جابز دي هغه ته فار ایګزامپل همداسې قسم جاب تا کړی دی او هغه ته دلته کلاینټ ته لیږل غواړې چې یاره دا هغه جاب دی او دا ما داسې کړی دی نو د هغې جاب هغه لینک چې کوم دی نو ته دلته ایډ کولی شي. دا به کلاینټ ته ښکاري چې یاره دا ستا د
ستا د کار په شان کار د مخکې کړی او دا د هغه لینک دی. خستا چې کوم پورټفولیوز چې تا کنیکټ کړي دي هغې نه هم دلته ایډ کولی شي. دا د ما پورټفولیوز دي دې کې چې زه هر یو سره ایډ کوم بس هغه به ډایرکټ هلته کلاینټ ته زما په پروپوزل کې ښکاري. او دلته که تاسو خپل سرټیفیکیټس وغیره ایډ کول غواړئ نو هغه هم ایډ کولی شي او د دې ځای نه به بیا سبمیټ پروپوزل باندې به کلیک کړي نو ستا پروپوزل به سبمیټ شي. هغه چې کله بیا ستا پروپوزل زه ګوري او خوښه شو نو تا ته پسې به میسج وکړي هغه به تا ته دلته بیا میسجز کې ښکاري او د هغې نه پس به بیا ته هغه سره مخکې ډیلینګ کې. نو بس دا خبرې به نن لیکچر کې امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي.